رب العالمین مونږ لرونو یو ډېر ښکلی دین راکړی دی چې هغې ته اسلام وایي او دا خالص مخلص د الله پاک فضل دی او د رب العالمین کرم دی ادا دی چې مونږ الله مسلمانانو معاشره کې پیدا کړي وو پلار مسلمان مور مسلمانه تر مسلمان نیکه مسلمان نیا مسلمانه گاونډیان مسلمانان د جومات گاوند چې پیدا شو غوږ کې راته بانګ وایي او موږ لا نه یو خبر لا بانګ پېژنم نه او چې ماشوم مې جاړي نو زه استاد ته وایي دم پې واچوه دی غریب دم هم نه پېژني او بیا غوږ کې چې پخه به د پیشي د جومات اواز او بانګ غوږ له راځي دا صرف او صرف د الله پاک فضل دی او د رب العالمین کرم او احسان دی بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د خدای فضل دی او زموږ محنت ته پکې هېڅ دخل نشته نور خدای پیدا کړی دی د الله فضل دی زموږ محنت له ضرورت نشته موږ نور له سوال هم نه دی کړی د الله نه چې خدای نور پیدا کړي سپومې ستوري دا ځمکه د اوبه دا هوا دا یخني په اوړي کې او په ژمي کې ګرمي دا ټول الله پاک زموږ ستاسو دپاره پیدا کړي دي دا د الله نعمتونه دي زموږ محنت ته دخل نشته که موږ محنت وکړو کله نو دا خدای پیدا کړي او بعضې زمارونو داسې نعمتونه دي چې هغې له به ته محنت پکې کوشش پکې معاشره د مسلمانۍ کې خدای پیدا کړو د خیر او د شر لارې موږ ته الله وښولې وهدیناه النجدین لیکن محنت به زه کوم اوس ما ته خو خدای هر څه وښول پلار مسلمان هر څه زه به لږ محنت کوم کوم مقصد ده چې الله پیدا کړی هغه مقصد د حاصلولو کوشش به کوم ما من مولود الا یولد علی الفطره د بخاری شریف حدیث دی هر ماشوم الله پاک د اسلام او د ایمان په دین پیدا کړی که یو انسان په داسې ځای کې لوی شي چې دته د مولا دعوت ونه رسي دته د پیغمبر خبره ونه رسي دته د قرآن خبره ونه رسي داسې ځای کې لوی شو پیدا شو چې دی هېڅ نه دی خبر هغه معاشره هغه کلي کې نه څوک قرآن پېژني نه پیغمبر پېژني دې نه دی خبر الله پاک د ده په دې دماغو کې په دې اطرافو کې داسې نښې پیدا کړي دي چې دی به خود الله مني او دی به الله یو مني وفي انفسکم افلا تبصرون فابواه یهودانه او ینصرانه د پلار مور یهودیان دي نو هغوی یې اخواره واړی هغوی ورته خپل عبادت وښیي هغوی ورته وایي چې زموږ دا دین حق دی هغوی معاشره کې دی په خپله نظر وکړي هلته ووړي وایي او ینصرانه یا عیسایي کي معاشره د عیسایۍ ده د مخکې انجیل ویلې کېږي د مخکې هغوی عیسی علیه السلام ته خدای او د خدای زوی وایي نو هغه طرف ته د ذهن لاړ شي یا د معاشره د مجوسیت ته د اور خلک عبادت کوي اور ته خدای وایي دی هغې ته ګوري او د خلکو نه ومري چې دا اور زموږ خدای دی اخوا لاړ شي زمارون بنیادی چیز دا دی چې بعضې څیز له به انسان محنت پکوي په هغه محنت به هغه حاصلېږي که محنت ونه کړي نو بیا هغه موږ نشو حاصلولی نو اسلام دا د خدای د طرف نه زمونږ دپاره یو ډېر عظیم او لوی نعمت دی او دا نعمت الله ماله منتخب کړی دی او ما ته یې ویلي دي چې دې له به محنت کوې څه بعضې بنیادي څیزونه هغې کې د ما محنت تاجت نشته اماله خدای را کړي دي هم درته ښیم خو الله ما ته ویلي دي چې دا دین به خپلی په دې به مرې ګورې ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه او که د اسلام نه علاوه بل دین چا غوره کړ دا به نه قبلېږي نه یهودیت قبلېږي نه عیسایت قبلېږي نه مجوسیت قبلېږي نه دهریت قبلېږي نه بل دین نه بل دین نه بل دین چې کم قبلېږي بسې اسلام وهو فی الاخرة من الخاسرین اخرت کې به ډېر لوی خطرناک هغه خلک چې خسران او تاوان کې پراته یو پکې دا شو اوس دا دین ماله خدای را کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ وی خپل نعمت میں در تا پورا کا کامل میں کا خپل نعمت دین میں دل در کا دین میں دل مکمل کو دا دین نم در تمہیں خود در چاہیت اسلام رو عمری بام پدا دین. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان ببرے اسلام غندی دین منگلا خدای پاک راکو دا با منگنا اللہ قبلی بل دین با منگنا نا قبلی. اس مولانا جناب دا دین دا پارا باز نعمتون منگلا خدای راکا لغیر دا محنت ضرورت نشتا اقل دا مالا خدای راکا سترگی مالا خدای راکلی پا دی با دین زدر کو پی اینم دا دین سیزونا خلا خدای راکلا وقت خدای راکلا پویا خدای راکلا مسلمان معاشرہ خدای راکلا پیغمبر مبارک خدای راکا قرآن خدای راکا عالمان اللہ راکل چی ما پا دین باندے پوئی کی اسلامی معاشرہ اللہ راکلا دیکھے زما محنت دا عمل نشتا و دینا پس بز محنت کوما. دا اسلام درے میدان دی زمارونو سو درے لنبے میدان دا اسلام دا زما دا نفس دے زبا پا دے خپل نفس اسلام نافذ کو زبا پا دے خپل نفس کی دا سر دا ویختون والا تر دخپو پوری با پا دے کے دا مسلمانی راوالا دا با دا کوشش کم کہ دا ما ٹول وجود پہ اسلام کی پڑ شی او دا اسلام دا سی او قلا دا چیز مکمل پہ اسلام کے گیر شما لنبے با دا ما دائی ادخلوا فی السلم کافہ یومانے دادا یومانے دادا زما عقیدہ با دا اسلام عقیدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ بمنم یو بمنم دا اللہ کل صفتون جسم ردی غبا منم پیغمبران بطول منم کہ دا اللہ مقدس نیکان او دا اللہ مقدس مخلوق تے دا امت تا ہدایت تا پارے لے گلی دی او پاٹولو کے خیری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پدا اللہ دا پیغمبرانو سلسلہ ختمہ کرے او قرآن با منم او طول کتابونا با منم او پاٹولو کے خیری کتاب با قرآن منم او دا خیرت ورز با منم جنت او دوزخ با منم فرشتے با منم تقدیر با منم دا خدای علم دوی تقدیر دا خدای علم توی چه سمر خیر و شر دا طول اللہ پا علم کے پراتے دی. قبر با منم دا قبر عذاب دا قبر خوشحالے با منم جنت دوزخ پورے سورات کے وطوئی دا با منم جنت و دوزخ. عمل با منم دا عمل انجام کے تل دا قیامت پر دا منم دا عقیدہ شولاول. او دویم نمبر سے شہدی دویم نمبر سے اغا زما اعمال دی اعمال بم دا اسلام مطابق کو منز بنیس کو روجہ بنیس مالدارم حج بن کوم مالدارم زکاة پور کو دا زما عمل دی نیک عمل بکوم دا گناہ دا عمل نبزان ساتم نیک عمل اغا چه اللہ و رسول ما تخول دے ابا کوم مال خوخ کردے دے کوا ابا کوم گناہ اغا چه اللہ و رسول مالا ندا خوخ کردے ویدان تے ساتا اغی نبزان ساتم دا عمل شو. اخلاق بم خساتم اخلاق بکمی کم اخلاق دا محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لیتمم مکارم الاخلاق مالا چه کم خکولی خوی روڑی دی اغا خوی بساتم خشتا خوی دروغ بنوے کذل بنکو خکولی خوی بے استعمالو ما خندا سر با یو بل سر ملاوے گم پت رون تندی با ملاوے گم پت استخ تندی با چا سرنا ملاوے گم. اخلاق پا دا ما دیر خشتی چی دا ما نا چاہتا ضرر و نرسی. معاملات بم زمان دا اسلام مطابقی اغشتل خرسول اجارہ دا بم طول دا اسلام مطابق بھئی دا با تیروم دلنبے دا اسلام دا عمل میدان سے شیشو دا انسان خپل وجود پا دا شپگنیم فوٹا وجود بلاول اسلام نافذ کے دا با ہوگا حتیٰ کہ دا مارونو زما وجود سکے زما لباس بام دا اسلام مطابقی زما لباس بم دا اسلام مطابقی زما شکل بم دا اسلام مطابقی تا ہم زان پہ کے پدے خبر زما شکل بدا انگریز مطابق نہیں زما جامع بدا انگریز پشانتے نہیں زما جامع بدا اسلامی ابدا انگریز پشان بنی انگریز ٹیا نے چیزیں بٹائی نہ چو انگریز کے کسنگ سر ویخت پری دیا سے بنا پری دیا
انګریز ګیره خپرېد ښایي زه به خپرېدم زما د پیغمبر سنت دی شکل کې به د پیغمبر په شان دی ډېر خلک دلته بعد بېوقوفان یو خبره کوي دا په دې فیسبوکونو راځي ډېر قمقل خلک وایي تاسو وایئ چې د انګریز دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي ټیانې دي او د انګریز پلانکې دی او پلانکې دی وایي د انګریزانو څیزونه خو تاسو پیدا اخلئ که لاوډ سپیکر انګریز جوړ کړی ته فایده اخلي پکې دله کافر جوړ کړی دی اے سی دله کافر جوړ کړی ته فایده اخلي موټر کافر جوړ کړی ته پکې ګرځي پول دله انګریز جوړ کړی ته پې د پاسه ځي دارو د انګریز نه راځي ته استعمالې ډېر خلک دا وایي ډاکټر د انګریزانو کتابونه ګوري ډاکټر پې جوړ شي انجینیر د انګریزانو کتابونه ګوري انجینیر ته جوړ شي جز دله انګریز جوړ کړی ته پکې حج او عمرې له ځي او دې خواوې دا دي داري خدای دا قمقل خلک دي مونږ وایو چې انګریز دله کوم شی جوړ کړه د هغې استعمال منع نه دی خو به مسلمان یو شی جوړ کړي انګریز به استعمالوي انګریز به یو شی جوړ کړي مسلمان به استعمالوي هغې منع نه دی انګریز به کپړه جوړه کړي زه به جامې جوړ کړم زه به کفن مړي له جوړ کړم مسلمان به یو شی جوړ کړي انګریزانو ملکونو ته به ځي هغې به فایده اخلي دا خو په شریعت کې منع نه دي یو څیز دی زموږ علما وایي چې نن دې زمانه کې به د اسرائیلو جوړ شوی شی نه استعمالوي د فرانس جوړ شوی شی به نه استعمالوي ولې هغه ستا پیغمبر پسې نښتې دي هغه ستا د پیغمبر د سرکاري سطح باندې توهین کوي او خاکې جوړوي او اسرائیل ستا مسلمان د بیت المقدس پسې نښتې دی نو د هغوی شیدونه مې استعمالوه مطلب یې څه دی چې د هغې مصنوعات ته استعمال نه کړي چې د هغې معیشت کمزورې شي د هغې پیسه لاندې لاړه شي او دنیا ولې چې څوک جوړ کړي او خرڅېږي نو دله د هغې ګټه راځي او چې کوم دکاندار دکان واچي او سامان یې نه خرڅېږي نو هغه ګټلی نه شي هغه رو بربادېږي نو پرېږده چې دوی څیزونه جوړوي او مسلمانان یې نه اخلي چې معیشت یې کمزوري شي طاقت یې کمزوري شي ځکه دا ټول طاقت د اسلام او د بیت المقدس او د حضور پاک خلاف استعمالوي نو پخپله که زه د انګریز لوډ سپیکر جوړ کړی دی استعمالوم انګریز ګړی جوړه کړې دا چې هم پروا نشته دا په شریعت کې خو منع نه دي حضور پاک د شام د کافرو د ملک چوغه راغلی و رسول الله مبارکه چوړی د شام نه راغلی هغه وخت شام کې کافرانو او حضور پاک استعمال کړی دا هغه خو منع نه دي نو بیا ټی بل شی دی ځان پیکا رسول الله مبارک فرمای من تشبه بقوم فهو منهم د کافرو هغه شعار به نه استعمالی چې هغه استعمالی بیا به هغه شان شي هغې سره به ځان نه مشابه کې ته به بېوقوفان خرې خره په فیسبوک او دا قصې به جوړې کړي دا مولیان تاسو وایي د انګریز چې ټی هغوی چې ما چوه اوږدې کالر هغه استعمالوي نو مې استعمالوه هغه څه نو د هغوی څیزونه خو ته استعمال قمقله د هغوی څیزونه استعمالول جدا دي او د هغې په شان جامه اغوستل جدا مسله ده د هغې په شان شکل جوړ جدا مسله ده د هغې په شان وجود جوړول جدا مسله ده د هغوی څیزونه خو ته استعمالولی شي د هغې یو پابندي نشته هغه پیغمبر هم استعمال کړي خو شکل به هغسې نه جوړی حضور پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم سره ځان مشابه که هغسې شو رسول الله مبارک له دوه کسان رالل استازي او ګیرې خریلې وې حضور پاک ته مخ واړه ځان د ښځو سره مشابه کې ځان د کافرانو سره مشابه کې رسول الله مبارک چې مکه مکرمه کې نو د مکې خلکو به څه چل کوو پته راته شته د مکې خلکو به په سر کې لاره ایستله د سر کې به دغه کو دا څه ورته ویلې کېږي لاره ایستله او د یهودو د مدینې خلکو به په سر کې نه هغوی به په سر کې دا بل شان به اړو لاره به ایستله لار پکې موږ وباسو که نه او یهودیانو په مدینه منوره کې نیغ ویښته اړو لاره به پکې نه ایستله نو پیغمبر چې مکه مکرمه کې نو هغه به لار په سر کې ناچوله سر کې لاره ولې د مکې مشرکانو سره په ویښتو کې یو شان والی راځي تشبیه راځي چې مدینې ته لاړ هلته یهودیانو بیا به سر نیغ اړو په ګومند باندې لار به یې نه ویستله نو بیا هلته سر کې لاره وویستله ولې اوس د مکې مشرکانو سره تشبیه نشته هغه لرې دي مدینې والا سره تشبیه راځي په ویښتو کې دوی سره تشبیه نه کوو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار کافرانو ته به نه مایل کېږي اور به دې مسه کړي
نو په دې خبره لږ ځان پوه کې بعضې قمقل بې وقفاني هغې څه وایي هغې بزرګ ته وایي د هغوی څیزونه استعمالوي او د هغې جامو پورې ټول جامې جدا شی دی او شی جدا شی دی د هغوی شکل به نه جوړی د هغې په شان جامه به نه استعمالوي د هغې په شان ویښته به نه استعمالوي د هغې په شان راشه درته کرته به نه کوي او د هغوی څیزونه خو استعمالولی شي هغې کې خو څه پابندي نشته د هغوی د کتاب نه خو فایده اخیستی شي هغې کې خو پابندي په تا باندې نشته هغسې به نه جوړی چې د هغې کوم شکل دی هغه شکل دې جوړ کا شکل د پیغمبر جوړ کا لباس د صحابو په شان جوړ کا صحابو پرتوګ ما جوړې دی لاګیم والے دی خو یاره صفت رسول الله مبارک د پرتوګ کړی دی کمیس یې مچولی دی او د پاسه څادر هم تاو کړی دی خو صفت یې د کمیس کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل دا خلاصه کې کافر خو ډېره لویه خبره ده حضور پاک فرمایي وی هغه هلکان چې د جینکو سره ځان مشابه کوي وی په هغې دې هم د خدای لعنت دی لعنت یې پې ویلی او کومې جینکې چې د هلکانو سره ځان مشابه کوي وی په دې هم د خدای لعنت دی که هلک د جینکو په شان جامې چې د جینکو په شان ویښته پرېږدي د جینکو په شان شکل جوړی د جینکو په شان ګرځېدل کوي رسول الله مبارک پې څه ویلی دی لعنت د بخاري حدیث دی خدای دې د خپل رحمت نه وي لرې نو ښځو سره به نه کوي نو د کافر په شان به څنګه کوي او بیا چې کومې ښځې د سړو سره ځان مشابه کوي د سړو په شان جامه اچوي د سړو په شان پیزار اچوي د سړو په شان رنګونو جامې اچوي سړو والا جامې نو دا څه وایي د سړو په شان ویښته وایي مترجلات خدای پاک دې په دا ښځو لعنت نازل سړي به د ښځو شان نه کوي د ښځې سړو نو د کافر په شان به څنګه وکړي نو د کافر سره په جامه کې په شکل کې مشابهت ګناه ده حرام دي لعنت په ویلې شوی او د کافر او د انګریزانو څیزونه استعمالولی شي هغې څه پابندي نشته نو ګوره څه به کې لومبې میدان عمل ستا خپل وجود شو چې خپل عقیده خپل اخلاق خپل اعمال خپل معاملات خپل جامه خپل ویښته خپل لباس دا به د کافر په شان دی نه کوي د چا په شان به کوي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابو په شان د تابعینو په شان او هغه نقشه چې په احادیثو مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر موږ له خوښه کړی دا د لومبې میدان عمل شو دویم میدان عمل څه شی دی دویم میدان عمل معاشره ده چې موږ کوم ځای کې اوسېږو هلته به اسلام راولي څنګه دي زه به داسې ژوند تېروم چې ګاونډي ته زما نه ضرر نه زه به داسې ژوند تېروم د ښځې حق به پېژنم چې ښځې سره ښه سلوک وکړم ښځه خفه نه کړم د ښځې حق به پوره کوم ښځې سره مې ژوند دی بچو سره مې ژوند دی بچو سره د بچو پلار سره ژوند دی د ګاونډي سره ژوند د زمیندار سره ژوند د زمیندار د نیک سره ژوند د همسایه سره ژوند د همسایه د نیک سره ژوند د افسر د ماتحت عملي سره ژوند د ماتحت عملي د افسر سره ژوند تربوروالی کې ژوند په ګاونډ کې ژوند دا دویم میدان عمل دی اسلام به په دې کې نافذ کوم ښه په ځان به نافذ کوم او په دې کې به نافذ کوم څنګه چې ګاونډي ته به زما نه ضرر نه رسېږي دا اسلام به نافذ کوم کنځل به نه کوم ګاونډي ته ستغه به نه یم ګاونډي ته بې ځایه به ټوپک ورپسې نه رالم ځمکه به ترې نه نیسم دوکان به ترې نه نیسم ګاونډي ته ښځې ته به کنځل نه کوم د پلار په کور به یې نه بندوم دا زما اسلام دی دا به زه نافذ کوم په دې خپله معاشره کې دا زما د لاسه دی درېیم میدان عمل څه شی دی حکومت چې حکومت به هم زموږ د اسلام قاضي به د اسلام په قانون فیصله کوي جج به د اسلام په قانون فیصله کوي عدالت به د اسلام په قانون فیصله کوي دې نه بغیر کار نه کېږي ما نه چې ځمکه ونیوله زه به څه کوم قاضي له به نه اوس دا دلته خو زه په خپله د هغه نه ځمکه نه شم اخیستی که په خپله ورځم خو جګړه کېږي ټوپک په یو طرف نه بل طرف د بله خلک به مړه شي په یو لیش ځمکو باندې په یو ګز ځمکو باندې څومره دنیا مړه شوې ده دا ګورې زموږ اسلام دی ډېر خلک څه وایي مړه بس مسلماني هر سړی به خپله مسلماني پېژني که نه خپل مسلماني پېښه او هر سړی یې پېښه بس هغوی وایي دا مسلماني صرف د مونځ ته وایي هغوی وایي د اسلام صرف روژې ته وایي هغوی وایي د اسلام صرف جومات ته وایي جومات کې کښېنه او خپل مونځ اودس کوه
نه 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 اسلام دغه ته هم وایي معاشره کې ښکلی ژوند تېرول چې چاته تکلیف نه هغې ته هم وایي او حکومتي نظام په دنیا کې د اسلام نظام په خپل ملک کې دې ته هم وایي میدان عمل دا شی هم دی تا ته به زر وایي زه خو ستا نه ښه مسلمان یم ښه مسلمان یم او قل هو الله احد به نه ورته زه ما ته او چې ته ورته وایې دا کار ولې کوې دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي دا زما او د خدای معامله ستا په دې کې څه دي نه 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 بعضې څیز ستا او د خدای معامله ده خو مال هم پکې دخل شته که دلته یو جینۍ په دې لاره کې بربنډه ګرځي دا به وایي زما او د خدای معامله ده ستا او د خدای معامله ده خو زما ډېر لوی لکان تباه کوې دا ستا او د خدای یوازې معامله نه ده یو سړی و هغه سره چوکه وه اړقولې د بل پوزه یې پې وواله چې د بل پوزه یې پې وواله بس هغه ورپسې راغی او د خانګو کې لاس ورکه او ښی مضبوط دې ځمکې له راوبغاو او ښه پې د پاسه وخت خدای دې پې خو بس زما پوزه دې ماته کړه او ورته څه وایي وایي ظالمه لاس زما چوکه زما اختیار زما پوزه بچ کوه که لاس زما چوکه زما وایه اختیار ما نه خدای اختیار را کړی په دې چوکه کې چې اړه ور اړه نو ترې خپله پوزه بچ کوه که نه او ته څه وایي وی لاس هم ستا چوکه هم ستا اختیار هم ستا خو ستا اختیار چې زما د پوزې د سر له راورسي دلته ختم شي بیا زما شروع کېږي ستا اختیار چې زما د پوزې څوکې ته رانږدې شي که نه بیا څه شي ختم شي بیا چا شروع کېږي زما نو لاس هم زما خپې زما او تا اوچتول هم زما اختیار او په ځمکه را بغول هم زما اختیار ځان بچ کوه که دا خو داسې نه کېږي هلک به دلته ګرځي او په میدان کې به جامې وباسي پرتوک کمیس او په دې کندې په دې غاړه به چکرې لګوي او که ته ورته وایې دا بربند ولې ګرځې زما او د خدای معامله ده ستا پکې څه دي زما شته چې دا مازدیګر ده لوه زما شته د دنیا جینکۍ او ښځې په دې لاره باندې دي هغه په فتنه کې چې ښځې به ستا عورت ته ګوري ډېر خلک به راته دا وایي زمارو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه چلولي دي حضور پاک مبارک د هغه ذات اقدس خو پرېږده هغه موږ ته ښوولي دي چې اسلام به په خپل وجود څنګه نافظ کوي اسلام ژوند به د معاشرې سره څنګه تېری او درې به یې راته دا ښوولې ده چې حکومت به د اسلام په کومه طریقه چلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پیغمبرم دی بادشاهم دی قاضیم دی جرنیلم دی داعیم دی دعوت هم ورکوي معلمم دی استادم دی او لویه مدرسه چلی د هغې مدرسې محتمم هم دی چې موږ ورته محتمم وایو صفه مدرسه چلی پیغمبر مبارک ته خو په مکه مکرمه کې چې د مکې کافرانو سره دا جنگ جګړې زیاتې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره راوغوښت ابو طالب ابو جهل هم ناست دی عتبه هم ناست دی شیبه هم ناست دی دا د کافرانو چې کوم مشران ټول ناست دی په جرګه راغلی نو ابو طالب حضور پاک مبارک ته وایي ترې ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره دلته به د عقل کار پرېږدي ډېره زیاته مینه وه دومره مینه وه د حضور پاک مبارک سره چې د هغې څه انتها نه وه ولې نیکه د حضور پاک عبدالمطلب چې وفات کېده پیغمبر مبارک خو د پلار نه یتیم پیدا شوی دی وفات نه پس پیدا شوی دی نو هغه تربیت کو چې مړ کېده وي زما د دې نوسي د دې محمد ګورې څوک شته نه ابو طالبه د بچو نه به زیات خیال ساتي ابو طالب اسم په معاشره کې به خلکو قدر کو د عزت په نظر به ورته خلکو کتل ابو طالب راوغوښته دا ټول ناستو ویرواره یو خبره درته کوم دا ټول قوم دی راغلی تا سره مذاکرات کوي او یو جوړه ورسره وکړه کاکاجي دوی څه وایي دوی وایي چې که چېرته دې بادشاهي غواړي موږ بادشاهي ورکړو د دې ټول عرب بچا کړو که دې ښځه غواړي دې دې ګوته کېدي په کم قوم کې کم لور باندې موږ ورکوو یوازې داسې نه ده چې ګنې موږ د ده نه یېرېږو په دې ورکوو چې دی ښکلی ځوان دی خشتا هلک دی هوښیار دی موږ له فخر دی چې زموږ لور او زموږ خور د ده په نکاح کې راشي که دې مال غواړي که نه د خولې نه دی ووایي موږ ټول د مکې ګردونوه خلک پیسې وله غونډو چنده وله کوو مال وله ورکوو
ورواره دا دریو خبرو کې یوه خبره خوښه کړه دا قوم دی راغلی دی نور زم ګورې بس تنګ شوی یم ستړی شوی ما اوسه پورې ستا مضبوطه دفاع وکړه نور واره ستړی منو طاقت نه لرم د دې قوم سره جوړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره عجیبه خبره وکړه وایي دا خو لا ښځه ده مال د حکومت دی او دوی راته لا بله هم وایي چې موږ دې نه منې که خپل دین دې چلی خو زمونږ خدایان دې نه چیړي خپل دی وایي دې چې څه وایي خپل دین خپل منځ کوي او خپله چې څنګه عمل کوي دې پیشه کارې پیشه موږ به په هغې پابندي نه کوو چې ته ولې خپل دین چلی زمونږ دین نه انکار کوي کله د ملګري دي هغې ته هم غږ نه کوو خو صرف زمونږ خدایان دې نه چیړي دا غیبت دې نه وایي دا د خپل دین او زمونږ خپل دین منې کوي نه حضور پاک فرمایل ښځه راکوي مال راکوي بادشاهي راکوي وایي زما د په هغه ذات قسم چې زما ساه د چا په لاس کې ده چې په دې یو لاس کې را لنور کېدي په دا بله کې سپوږمۍ کېدي چې دا الله ما ته څه ویلي دي چې د دې نه د ویښته برابر انحراف ونه کړم او دا پرېنږدم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه ښه دی لکوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه مال او دولت لکوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه بادشاهي لکوم نه 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 ما ته خو الله یو میشن را کړی دی وغه دا چې زه یو یم مال شریک نشته زه یو یم مال شریک نشته الله ما ته دا او دی ویلي دي چې ووایه خلکو ته چې الله یو دی او د الله نه علاوه چې څوک د بل خدای مني هغه ته مشرک وي هغه ته کافر وي دا به برسر عام دا خبرې کوي ما ته خو الله د اعلان کړی واصدع بما تؤمر چې زما له طرف نه درته کوم اډر دی کوله وغه چلاوه زه به صفا ویم چې الله موجود دی والله شته والله یو که څوک وایي چې نشته مقابله به کوم زه به که صفا ویم چې الله یو دی که څوک وایي دوه دي مقابله به کوم ما ته الله ویلي دي زما ساه پکې لاړه شي لاړه دي شي زه مړ شم پکې پروا نشته خو دا به زه خامخا کوم کاکاجي ته تنګ شوې د قوم نه تاسو که دلته تاریخ وکړه ډېر به حیران شئ نو رسول الله مبارک وجاړه سترګو مبارکونه اوښکې لاړه په دې باندې چې زما یو ډاډ خو زما دا تر اگر چې د دین جدا ری مذهب جدا او زما جدا خدا زما ډاډ او هغه ډاډ هم زما نه لاړ ختم شي ابو لهب خو مترو خو کافر دی او په ما پکانو گزارونه کوي دغه یو تر مې دی چې د هغه په وجه زه بچې مو زما خلک خیال ساتي هغه ترم رانه لاړ نو سترګو مبارکو کې اوښکې وګرځېدې او شی کړله وی کاکاجي تا نه مجبوره کوم ښه تا ته ما د اسلام او د ایمان هدایت لاره ښولې ده په تا نه مجبوروم که ته د قوم نه مجبوره خیر دی تا نه زه سما څه ګیله نشته او داسې روان شو د دې سترګو مبارکو نه اوښکې راوړل هغه خو وروارو لکه بچي غوندې ساتلی و تعال یا محمد صلی الله علیه وسلم دلته راشه بچی دلته راشه راشه ته څه وایې چې زه به تا پرېږدم دې خلکو ته به دې پرېږدم اگر چې ستا دین جدا او زما دین جدا چې زه دې خوښه یې کوه د دې لاس خلاص ته دې خلکو زه به دې شاته ولاړ یم تر مرګه پورې واصدع بأمرك لم تصبك عدادة حتى أؤسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دينا بما تپتا دا جدا محمد دین پر ټولو دینونو کې بهترین دین دی او تکړه کولا اعلان کوا چې کولا اعلان کوا هغه پورې به د شاته ولاړ یم چې ما ته په قبر کې بالغ کېښودې سپېره قسمت کې ایمان الله اکبر رسول الله مبارک د مرګ په وخت کې ورته کېناست هم دا ابو جهل او دا کې چاپېره ناست و ویې وار کاکاجي دا کلمه ووایه دا کلمه غوږ کې راته پټ ووایه زه به د خدای په نزد باقي قصې دله سموم وګورئ که د ایمان نه بغیر لاړې ما سره هېڅ هم دی
ایمان سوله ښکلې نعمت ته موږ وروړو موږ له الله اسلام غوندې نعمت موږ شاته غورځولی دی موږ مسلماني پرېښې ده او چې څوک راته د مسلمانۍ خبرې کوي موږ وایو دا مولا د خپل قبر کې سملی د خپل قبر کې سملم دا ما ته دین وښایه ما له ستا نه ښه دین راځي دا د قبر خبرې را موږ بیا لیکو ما چې د زمیندار ته ویلي دي چې ما له ستا نه ښه زمینداري راځي هم نه پوهېږم ما چې د لوار ته ویلي چې ستا نه ښه چاکوان جوړولی شم نه صفا هم نه پوهېږم ما چې د ترکان ته ویلي چې ستا نه ښه دروازه جوړوم نه نشم جوړولی ما دا زما کار دی ستا کار دی نو ته دا ولې وایې چې ملا صاحب ستا نه ښه دین ماله راځي ته په څه پوهېږې ته راشه قرآن شریف یو آیت ته एकदम ما ترجمه وکړو د حضور پاک یو حدیث ته ته موږ ترجمه د فقر یو مسلې ته پوښتنه کوم د ماله جواب راکړه ته څنګه وایې چې ماله ستا نه ښه دین راځي ټول ورځ په دې فیسبوک دا خلک دي مولیانو پسې نښتي دي چېرته به عیسایي ونه ویلې چې د خپل پادري پسې لګیا دی وګورئ فیسبوکونه چېرته به د یهودیانو یو یهودي ونه ګورئ چې هغه خپل ریبې او خپل ملا پسې لګیا وي وګورئ دا فیسبوک چېرته غیر دینه به ونه وینئ چې خپل مذهبي بشر پسې لګیا وګورئ دا ستاسو د خپل باسې به ستاسو د دې خلکو نه د دې فیسبوکونو د دې نیټونو نه ټول ورځ په مولیا پسې خنداګانې ملا پسې خبرې ملا پسې خبرې شیطان دین حق دی هغه حق نه دی هغه دینونه دا حق دین دی نو شیطان لګیا د حق دین مقابله کوي او چې کم د کافرو په نقش قدم روان دي د هغوی په زړه کې د علماو د مدرسو د ګیرو د پټکو سپکوالی راولي نو حضور پاک ورته وایي کاکا جي زما دې غوږ کې پټ وایي زه به بیا خدای زه به وایم چې الله زه پې کویم بل څوک مه کوه ویر واره اوس به سبا خلک وایي چې دا ترې ویرېده او آخر وخت کې واره ویرېده نو ما ته پیغورونه کوي د مرګ نه پس نو که دا ملامتي او پیغور نه وي که نه نو ما بس دا سترګې یخې کړې اوس په مې دا کلمه ویلې او هغه ابوجهل هغې شیطانان ورته ویې ګورې د پلار نیکه دین نه روانه هغې کې دې سا ووته نو چې سا ته وته نو حضور پاک خو د پلار په دی با کاکا جي هغې پورې به دله زه بخښنه غواړم چې تر څو پورې زه خدای نه یم منې کړې بخښنه به دله غواړم نو الله وایي انک لا تهدي من احببته ته څوک جنت ته نشي بوتلی اسلام چا باندې په زور نشي پړه کې وردن نه کولی لاره بخې خلکو ته راتو طریق شي وته او بیا الله پاک فرمایل قرآن شریف کې آیت نازل کړ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين پیغمبر او مسلمان به مشرک لبخنه نه غواړي بس ولو كانوا اولي قربا اگر چې رشتہ دار ولې نه دي ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم چې وتپته ولګي چې دا دوزخ ته لاړ او کافر مړ شو نو بخنه بنه غواړي ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده اياه ابراهيم عليه السلام چې پلار له بخنه غوښته و ازر لا هم مشرکو په وعده وسره کړی و چې بابا هغه پورې بدل بخنه غواړم چې خدای نه منې کړی فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم اغم چې الله منې کړو بس بیا پلار له بخنه نه غوښته مشرک یې ایمان څومره لوی نعمت کپلار دې د دنیا بد عمله تیر شوي خو چې مسلمان مړي نو دعا ولا غوښتی شي صدقه کولی شي ثواب وربخلی شي نفل کولی شي ثواب وربخلی شي او تلاوت کولی شي ثواب وربخلی شي او که کافر یې څه به کوي په مکه مکرمه کې د ناستو مه زړی ځانخانې سره هغه شکل د مکې مکرمې د جومات اوس ختم شوی دی یو خشته غوندې هلک ناستو تلاوت یې کو د خواناشي نوجوانو داسې اتلسو شلو دویشتو کالو به ډېر خوبصورت عالم نو ما نه خلکو د مسلو تپوسونه کول یو بل چا به یې دعا وکړې نو ما به په جمع دعا وکړه بیت الله مبارک غالب قرآن شریف بند کړو ما ته رانږدې شو عربي والا ورتله ښکلی عربي ورتله نو ما ته وي د کوم ځای عربیا کې ما زه خو د پاکستان یم وي دونو ما ته هم پته ولګېده څه کار کوې ما زه خو دغسې دیني مدرسه کې څه دوه درې ټکي طالبانو ته ښیم وی دې خلکو تا نه تپوسونه کول ما او دا زموږ د کلي علاقې خلک دي ما پېژنې مسلو تپوسونه یې کول
تا به ته دعاګانې وکړې مې بس ځان ته هم کوم او دوی ته هم کوم بیت الله شریف ته زما به څه قبلېږي خو دوی ما ته کوي زه دوی ته کوم په شریکه کوو نو خدای خو به د چا دعا به ولګوي که نه مې بچي ته د کوم ځای وي زه د انګلینډ یم زه د انګلینډ یم اصل بچې مې عربي څنګه زده کړې ده ویل ما ته خدای ایمان را نصیب کړی تبلیغ والا ملګري راغلي دعوت و تبلیغ والا او بس هغوی راته دعوت راکړه د ایمان او زما زړه کې خدای ایمان واچو د خدای مسلمان ښه دا ټکې واورئ نو زه مسلمان شوم او بیا مې هلته په دیني مدرسه کې ما انګلینډ کې وی ډېرې مدرسې دي هلته مې دیني مدرسه کې داخله واخیسته او سبق زده کوم نو عربي مې هغې کې زده کړی نو د هلک د دې سترګو نه اوښکې راوالې شو هغه چې اوس ما په دې اړه پروت دی ما ته وی چې زما مور او پلار کافران مړه شوي دي په کفر تللي نه پلار مې کافر مړ دی او مور مې مسلمانه ده غالبا خو بل خاوند یې کړی که داسې خبره یې کوم ځکه ډېره موده وشوه ما نه اوس خبره یې راده وی چې تا اوس دا دعا کوله چې یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا مونږ وبخې زمونږ مور پلار وبخې نو یې ما له دې تلاوت ته ناستم او زما سترګو نه اوښکې دا راواله چې دا ټول مور پلار ته دعا کوي زه نشم کولی زه ما وبخې خدایه مسلمانان ټول یادوم خو مور پلار ټکي له چې رورسم بس فل سټاپ دغه دی نه زه مخکې نشم دی ولې کافر مړ دی الله قرآن کې وایي کافر له وبخله نه غواړه ډېر ورسوله خدای به موږ احسان کړ موږ ځان لم دعا کوو پلار لم که مسلمان مړ ده مور لم که مسلمان هم مړه ده دا د خدای څو ځل لوی فضل دی نو کبر د وجې نه ډېر خلک بیا خدای نه مني خدای نه انکار کوي ډېر خلک خدای نشته یو سړی یو ډاکټر و هغه به وی خلک راشي او ما له علاج وکړه چې ما خدای پاک جوړ کړي چې زه جوړ شم نو چې زه وله دارو ورکړم او دارو خوري جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ما له ولې راتلې دا سپکې خبره لږ چې موږ مالدار شو که نه لږ د موټرګي خاوندان شو لږ د بنګلې خاوندان شو بیا زمونږ شان خطی بیا اسلام او مسلمانی او مولا او جماعت خو وروستو خبره د قسم په خدای دین او اسلام پورې خلک ټوقې کوي ګیرې پورې خلک ګیرې پورې ټوقې کوي تا دا چج د زنې لاندې ویزان کړی دی تا دا په سر باندې دا دومره لوی شی پلانکې شی دی په سر د پاسه یې ښودی بټکي پورې ټوقې کوي د اوږدو جامو ته دې ګوره او ځان پورې جامې راښکاږي او عمل ته دې ګوره لکه عمل مې خدای ښه کړي که نه ته زما سنت لباس پورې ولې ټوقې کوې څوک وایي د سپیاکو لړې لاس کې نیولی دی تسبو ته د سپیاکو لړ وایي هلکه سپیاکې ته هغه دانه چې الله پې یادېږي هغې ته ته د سوټې دانه وې سپیاکه خو د سوټې نه جوړی مسته مسلمانه مسته سم شه ګورې او کیرونې ولې قسم په خدای کرې ته څوک خلاص کړي د الله د دین د اسلام په دایره کې دننه جوړ تیر جون تیر کمال او دولت نشه کړې دا دې نه پکارېږي ګورې سم شه کیرونې ولې خدای پاک رونې ولې قسم په خدای باچا سره به ملاقات هم نه کوې کور به پټ ناستی چې خدای دې رونې چاله به بار هم نه روځې کور به بیا ناست دی بچي به هم در باندې شرمېږي څوک به در سره میلاوی هم نه باباجي نه غل متیا دې په کټ کې بیږي باباجي نه متیا دې روانې دي باباجي نه بوی روان دی بیا به در سره څوک میلاوی هم نه سم شی د خدای پاک خو لوی ذات دی قسم په خدای داسې خلک مې ولیدل په جومات کې ناست یم په قسم یې درته وایم نوم درته نه علم داسې مې ولیدل چې خدای را نیولي دي نه لور خدمت کړی دی نه زوی خدمت کړی دی نه ګور خدمت کړی دی نه نوسي او نوسی خدمت کړی دی اسپتال کې نرسانو ته پرېښې دی تاسو پیښې او خدمت یې پیښې هلته دې سودې ده د خدای د قهر موږ مقابله کوو ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ دکړ ډېر زیات مضبوط دی د یو ماشي د خدای مقابله موږ نشو کولی نو چې جوړ شي بیا خدای جوړ کړو ما له سره راتلی چې وي خدای جوړولې د ای ډاکټره
اے ظالمه دا ستا عقل چې پیدا دی او ته پې مریض ګورې دا عقل چا درکړی دی وایه که نه تاسو وایې الله دا کم سترګو باندې چې ته مریض ګورې دا چا درکړی دی دا کم نبس چې ته په دې ګوتو ګورې دا ګوتې چا درکړی دی او دا کم ستا په زړه کې چې کم قابلیت الله چولی دی او ته په تبه او ملیریا او دا بل شی ګورې دا چا درکړی دی او بیا چې کم دارو ته دې مریض ته ورکې دا دارو چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي هغه بوټي او هغه معدنیات چا پیدا کړي دي او بیا چې دا ګولۍ ته مریض له ورکې او معدې ته لاړ شي نو دې پسې تان درم پایه کوزه کړې ده دا په دې معده کې ازمول او دا په وینه کې تقسیمول او د دې نه هغه زیاتي فضلات رنګونه د متیازو په لار ویستل دا د چا کار دی دننه خدای لوی نظام جوړ کړی دی دننه خدای هغه پیدا کړی دی بغیر د بجلی د کرنټ نه پمپینګ کوي او ټول وجود ته وینه اوباسي راوباسي دننه خدای نه پیدا کړی دا هغه جدا کار کوي دا خوراک چې مونږ خورو هلته خدای ګرده پیدا کړې ده د وینې نه ګندونه وباسي متیازو ته یو ګرده چې کار پرېږدي یو ګرده وایه که نه په څونه لکه روپۍ به ګرده لګي یو پړپوس ما وجود کې چې پروت دی پړپوس چې څاروی سړی حلال کړي نو هغه پړپوس څوک خوري نه سپوتی چی دا پړپوس چې خراب شي زما یو دوست اوس مړ دی خدای دې وبخښي د هغه غریب د پړپوس بیماري به امریکې ته وړی ما ته ورور په خپله وی ورور هغه ځای نه راپسې ټلیفون وکړ وی مولانا صاحب دوا کوه هسپتال کې مې داخل کړی مې لکه ټیک به شي وی داسې نه ده وی د وینې ګروپ او بل چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي هلته امریکا کې خلک ډونیشن کوي د دې اندامونو ادویه ورکوي چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي چې د هغه د وینې ګروپ ور د برابري یوه د هغه د پړپوس سایز او د ده د پړپوس سایز برابري نو دله به ورکوي که داسې یو کس و چې هغې هر چا نه لګي جمدي نه خو ایستی نه شي امري د مړي هغه خو چې کوم مړ شو هسې مړ شو خو د هغې کېږي نه دی په ژوند به دې وایي چې د ورکوم نو که بلډ ګروپ برابر نو بیا نه لګي ورته که سایز د هغه او د ده برابر نو بیا نه لګي نو مې وبشي کار نو موږ چې کوم هسپتال کې داخله کړې ده 2.5 کروڑه روپۍ هم پکې داخله کړې ده خو لاړې هغه نن ریفنډیبل دي دا به ما ته واپس نه میلاوي دا نه میلاوي دا لاړې د دې پړپوس د لګولو خرچه د هسپتال خرچه او بیا د هغې نوره چې څونه خرچې میاشه میسارې دوه دا ټول به د دې نه علاوه نو چې اوس ګورو به چې ته اکسیډنټ وشي او چا عطیه ورکړي او زما د رور سره بلډ ګروپ او سایز برابري خو به ورته ولګي نه نو مې انشاءالله ما صاحب نام داسې به وشي وی موږ 102 نمبر کې یو سل دوره نه مخکې دي غریب وفات شو بیا الله امریکا دغسې راوړه په یو پړپوس دی په کروڑونو روپۍ لګي دا یوه سترګه چې موږ له خدای را کړې ده څه شی دی لکه یو سترګه د دې قیمت شته چا سره د یو ګردي قیمت چا سره شته په دې سترګه کې یو نری رګ دی قسم په خدای که دا غرق قیمت موږ سره ستا لبلبه چې کار پرېږدي شوګر شروع شي د لبلبې هغه نري نري تارونو رګونو کار پرېښوده ځکه نن په دنیا کې څوک داسې پیدا کا چې هغه لبلبه واقفس فعال کي او بغیر د دارو نه ستا شوګر ټیک شي ته د خدای قدرت الله او د الله د وجود نه ته انکار کې د الله د قدرتونو نه ته انکار کې د روس بادشاه هغې خو خدای نه مني نو دل اعلان وکوي چې څوک الله مني ما ته دې وښایي یو غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد وی صاحب د جواب وکړم وی اعلان و بالکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان وی ته څه وی چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي وی او وی ته عقل منې وی او وی ما ته وښایي عقل وښایي وی عقل دلته دی وی کم ځای دی وښایه خو زړی دا خو عقل نه دی دا خو مازغلی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي هم شته عقل یې شته زړه خو د پیشو هم شته عقل یې شته عقل وښایه شابه ما ته عقل منی تیم منی دنیا منی چې عقل 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 وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده راوباسه ما ته وښایه په لاس کې که نه بالکل یې حیران یو سړي ته خبره لکه خطرناکه ده خو زه وبیا یو سړي ته یو ملا وی خدای شته وی د خدای د وجود څه دلیل دی
وی ستا دا اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجه چې ډکه یو ته لاوړې کې نو شی ته غردېږي که نه نو ستا د بوجه خوله لاندې ده نه په مزي تړلې شوې ده نه ورته جرنده شولې شوې ده بلکل بنده د ساس کې هم ته لاندې ده د بوجه خوله خو برې نو شی ته نڅېږي که نه ستا د بوجه خوله لاندې ده بوجه خوله دې لاندې ده نه چا په مزي تړلې ده نه ورته چا جرنده چولې ده نه چا په بوسخکې دغه پړي باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارت بیارتګر دی بوجه دومره ډکه ده چې ارت بیارتګر دی دا خوله چا بنده کړې ده امه هاته وخایا منې خدای که نه وي بس مخکې نور مزه ما ومنه ما خدای منلی مخکې منه دی زمارونو بنیادي خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي پخوا پښتانه سم مړه سم مسلمانانو قسم په خدای موږ هم چې کله سم مسلمانان یو په پښتنو کې بس وي هغې وي چې خدای پېژني په قدرتونو به یې پېژني دا پښتنو وي ګرمۍ نه به یې پېژني چې دا ګرمي خو چا راوستې ده یخنۍ نه به یې پېژني چې دا یخني خو چا راوستې ده د انور نه به یې پېژني چې د انور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده د کائناتو نه به یې پېژني او د خپل وجود نه خورې یو شی خورې او په دوو لارو باندې وځي په یو لاره په یو شان وځي په بله لاره باندې متیازې وځي او که دا یو هارون الرشید نه یو چا تپوس وکړو ورته وی هارون الرشید بادشاه نه تپوس وکړو وی که چېرته داسې یو ځای کې ته بند شي چې تا ته اوبه نه میلاوي او تا ته څوک ووایي چې زه دله یو ګیلاس اوبه در کوم خو دا نیمه باچۍ راکړه وربکې هغه وایي چې زه مرم په باچۍ څه کوم ټوله رانه پاتې ده چې زه مرم تندې د لاسه اوبه بلکل نشته داسې ځای کې ګیرې نو چې زه مرم ټوله باچۍ بلکل به دا نیمه ورکړم خو چې ما له ګیلاس اوبه راکړي وایي ښځه نیمه خو دې ورکړه هغه د له ګیلاس اوبه درکړې اوس چې هغه اوبه دی اوس کله هغه د خېټه کې ونښتې متیازې رې بندې شوې هغه وځي نه او چړته کې دې جوړې کړې چې متیازې بندې دي بندې دي بندې دي اوس خو کیتیټر دی خلک ورپاس کړي که نه د متیازو په ځای نوبتې وباسي متیازې وباسي دا شیخ واخونو اوس تا ته یو سړی راشي او هغه درته څه وایي او وایي دا ګیلاس اوبه در نه وباسم خو دا باقي نیمه بادشاهي راکړه څه به کې نو وایي چې زه مرم او څه نو زه په باچۍ څه کوم دا نیمه باچۍ به ورکړم خو چې ما نه اوس هغه متیازې وباسي وایي پته ولګېده چې د ټولې بادشاه قیمت یو ګیلاس اوبه دي یو ګیلاس اوبو باندې نیمه ورکې او د یو ګیلاس په اوښکو باقي نیمه ورکې نو څونه ګیلاسونه موږ له خدای پاک راکوي څومره خشته اوبه موږ له خدای پیدا کړې دي دغه چې د اوبه د حکومت په اختیار کې نه خوړو خو سر خوړی دی سره د چینو مینو او سره د غوړو مڼو هغې خواسې سر خوړلی دی خدای دې په موږ خپل رحم وکړي خو چې د اوبه د حکومت په لاس کې نه وي که د اوبه د حکومت په لاس کې په کنټرول یې درکول بیا به څه کوو او که ساده حکومت په لاس کې چې موږ هوا کم اخلو والله چې بجرجان دی خو 15 شپېته ګیلنه په یو وخت کې ساه راکاږي نه به څه کوو دی به مې په غونډ په دا حکومت خرڅوو چې تاسو له بناتونه وایي مهرباني وکړئ خو د دغه معلم کې زمارونو رزق جون عزت ذلت اولاد بچي دا ټول د چا په لاس کې د الله په لاس کې موږ به کبر نه کوو موږ به لویي نه کوو او موږ به د اسلام په دې درې واړو میدانونو کې د اسلام خدمت کوو ښه یو میدان زما وجود دی موږ به کوشش کوو چې په خپل وجود اسلام راوړو دې کې به کوتاهي ما کې د دنیا شته زه به لاول دا کوشش کوم دویم به زه اسلام دپاره کوشش کوم چې معاشره کې زه داسې ژوند تېر کړم چې زما نه ګاونډي ته رشته دار ته ښځې ته بچي ته لور ته مامسایه ته افسر ته نیک ته زما نه ضرر نی د نیک نه زمیندار ته د افسر نه کلاسپور ته ضرر نی انشاءالله العزیز نو زمارونو دا زمونږ د ژوند به بس تېره شوه ډېر ژوند تېر شو څه پته لګي چې څونه وروسته پاتې نو کوشش به وکړو محنت به وکړو چې مونږ دا خپل ژوند د اسلام مطابق تېر کړو بس مونږ له خدای اسلام را کړی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اخرت کې به تاوانیانو نه وي دعا وکړئ چې الله پاک په موږ خپل فضل وکړي خدای په موږ خپل رحم وکړي یا الله د سوچا اسلامي او د ایمان د عقیدې سره اخرت ته بوځي الله چې تاسو څنګه په قران کې فرمایلی دي چې لا تموتن الا وانتم مسلمون چې تر مرګه پورې په اسلام نو موږ به تر مرګه پورې کوشش کوو چې په اسلام پاتې شو او باقي ستا خوښه ده الله درنه سوال کوو چې خدای ایمان هم نصیب کړي الله
الله په داسې وخت کې زموږ نه ساه مه وباسي چې ته موږ نه خفې الله په داسې ټیم کې زموږ نه ساه وباسي چې کوم ټیم ته زموږ نه راضي او زموږ نه خوشحاله